بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صدق الله مولانا العظيم. بما عزت مندو مشرانو کشرانو الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کے دیو ډیر اهم سوال جواب چې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم باندې یو سوال دا شوی چې ته مونږ ته دا وضاحت وکړه چې دا روح څه شی دی. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین طرفنا وحی وشوه چې ته ورته ووایه چې قل الروح من امر ربي چې دا روح چې دی دا زما د رب له طرفنا یو امر دی، دا د ستاسو په سمجھ کې ستاسو په پوهه کې ستاسو په علم کې د روح حقیقت نشي راتلی. بس الله رب العالمین یو امر دی، یو حکم دی چې هغه د یو انسان وجود ته داخل شي یا یو جاندار وجود ته داخل شي او د هغې په بنیاد باندې هغه کې ژوند وي او هغه حرکات او سکنات کوي، گفتگو کوي، آوازونه کوي، آواز اوري، لیدل کتل کوي. دغه روح د دې حقیقت الله رب العالمین نه سوا بل څوک نه پیژني اور مونږ ته صرف دومره پورې بیان کړلی شو چې قل الروح من امر ربي، چې ورته ووایه چې دا روح چې دی دا زما دا رب چې کومه دی یو امر دی. مونږ به په دغه باندې ایمان لرو. بیا دا روح چې دی دا قبر کې عذاب شته نشته، انسان نه روح اخیستل کیږي څنګه؟ نو د دې سوالاتو جوابات احادیث مبارکو کې موجود دي. انسان نه روح څنګه اخیستل کیږي؟ و چې انسان نه روح کم هغه خلک دي چې اهل ایمان دي، نیکوکار دي، او بعض هغه خلک دي چې کافر دي، مشرک دي، بد عمل دي. نو د دې روح اخیستلو کیفیت هم جدا جدا دي. نیکوکار مؤمن سړي نه روح اخیستل کیږي. حدیث پاک کې د ابو داود د ترمذی شریف دا بیان شته چې هلته فرمای چې نیکوکار سړي نه روح اخیستل کیږي. فرشتې یو ډېر حسین او جمیل شکلونو کې راشي، ډېر په ادب او ډېر په تهذیب سره راشي، اور دا څوک مړ کیږي دې سره کینی او بیا چې کومه دی دوی ځان سره له آسمانونو نه د علیین یو خوشبوداره کفن راوړي. څرنګه موږ دلته دا یو انسان جسم په کفن کې انغاړو، دغه رنګ فرشتو خپل روح د پاره یو کفن راوړي، هغه کې هغه دوی روح انغاړي. نور د نفس د مرکیدونکو سړي ته وایي ای اخرج ایها النفس الطیبه، ای پاک روح لدی بدن نه راوځه. نور بیا دا روح چې کوم دی د نیکوکار سړي دی جسم نه هغه خوتل شروع شي، اور وضاحت نور هم موجود دی. داسې سهولت سره وځي لکه څرنګه چې مشک چې کومه دی اوبو والا مشکې هغه چې کومه د سر ته غوټه ورکړلی شوی اور هغه غوټه څرنګه نرمي سره کولو کړلی شي او د اوبه ډېر سهولت سره چې کومه دی د هغه مشکې نه وځي، دغه رنګې دا روح چې کومه دی د نیکوکار او د مؤمن بنده په ښایسته طریقې سره وځي. بیا دا روح جنتي کفن کې ونغښتلی شي او فرشتې چې کومه دی هغه وړل شروع کړي. اول اسمان ته ورشي، اول اسمان دروازه وټکوي، هغه ورته وایي چې څوک؟ وایي مونږ چې کومه دی د دنیا نه راغلو او مونږه فلانکي د فلانکي زوی چې کومه دی هغه روح راوړی دی. هغه فرشتې چې کومه د دې روح ته استقبال وکړي او مرحبا ورته ووایي او بیا دا فرشتې ورسره چې کومه دی روانې شي په پروتوکول کې دویم آسمان ته. دویم آسمان والے فرشتے دغه رنګ سوالو جوابو کې به دریم آسمان به سره به المختصر دا چې علیین چې کوم د جنتیانو روحونو مرکز ده هغه ته د انسان روح ورسیږي. بیا چې کوم د کافر فاسق فاجر دغه روح قبض کول شي، کوم فرشتي اخري هغه انتهایی خطرناک، ډراونا، خوفناک یو مهیب شکل جوړ کړي او تک تور شکلونه او څومره چې تا په تصور کې خوفناک صورت کېدلی شي دغه خوفناک صورت هغه اختیار کړي. بیا دا چې کومه دی د کافر روح انسان ته راشي چې چا نه روح اخلي اور بیا درته وایي اخرج ایها النفس الخبیثه، ای خبیثه روحه لدی بدن نه اوځه. دا روح چې دی وایي د انسان وجود کې پټېدل شروع کړي، دی وتل نه غواړي، بیا دته چې کومه دی ډنډې راواخیستلی شي او بیا دا بدن ټکول شي او د ده نه دا روح په زور باندې وباسل شي.
اور مثال بیان کړی شوی دی چې داسې روح وځي لکه یو ازغداره خاخ چې وي او هغه په مالوچو کې پټ وي او بیا د هغې نه راکاږي دا مالوچ څرنګه په موټو موټو هغې سره راوځي دغه رنګه د یو خبیث روح چې کومه دی هغې سره دا بدن د انسان مات ګوډ چور چور شي او دغه رنګه چې کومه دی دا روح د انسان نه وځي. نور دغه د روحونو د وتلو طریقه ده. بیا دا روح چې کومه دی د فاسق فاجر والا دا روان شي او دا روح چې کومه دی آسمان ته لاړ شي. آسمان والے فرشتې وایي څنګه څوک وایي فلانی د فلاني زوی د هغې سړي چې کومه دی مونږ روح راواخیستلی دی او مونږ وړل غواړو. وایي دا روح چې کومه دی اجازت نشته دا چې کومه ده لاندې یوسه. بیا چې کومه دی هغه روح هغه باندې لعنت وایي دا فرشتې او چې کومه دی بیا دا روح چې کومه ده ځمکې ته او بیا چې کومه د سجین مقام چې کومه دی بیان شوی دی دا سجین مقام ته لاړ شي چې هلته د جهنمیانو روحونه چې کومه دی هغه ځای مرکز دی او هغه ځای کې جمع کولی کېږي. بیا دا انسان چې کومه دی دینه بعد هغه کفن وکړلی شي. دا انسان چې کومه دی تدفین وکړلی شي چې کوم اهل ایمان دي په قبر کې اجمالا هغوی سره چې کومه دی سوال او جواب وشي. اجمالا سوال او جواب صرف دا تپوس وشي مؤمن سړي نه بلکې هر انسان نه دا تپوس کېږي من ربک ما دینک من نبیک. دا اجمالا دا درې تپوسونه دي. من ربک ستا رب څوک دی؟ نو که چېرته مؤمنو دنیا کې زندگی د رب حکمونو مطابق تېره کړې وه رب احکاماتو پابندي یې کړې وه نو دی جواب ورکړي الله ربي الله زما رب. هلته که څومره عجم خلک دي که انګریزي زبان والا دي که پنجابي زبان والا دي که پښتو که فارسي هغه فوراً چې کومه دی قبر ته چې څرنګه ځي د ده زبان اټومیټیکلی چینج شي عربي ته او دته عربي په خپله ورتلل شروع شي. عربي چې کومه ده که د دنیا کې نه ده زده هېڅ پروا نشته آخرت کې به دته چونکې دا یو فطري زبان دی او دا به دته اټومیټیکلی به جاري شي او دی به پوهېږي هم فرشتې به عربي کې سوال جواب ورسره کوي من ربک ستا رب څوک. نو دی چې د رب حکمونو تابعداري کړي الله رب. بیا چې کومه دی ما دینو کا ستا دین سره اسلام د چې کومه ده منلی دی د اسلام چې کومه دی اتباع یې کړې ده نو فوراً دی جواب ورکړي الله په توفیق ورته میلاو شي او دی چې کومه ده ورته وایي چې الاسلام دیني اسلام زما دین. بیا هغې نه بعد درېیم من نبیک ستا نبي څوک دی؟ نور بیا چې که د خپل نبي علیه السلام سره محبت ساتلی وي د هغې سنتو پیروي اتباع د هغې خیال یې ساتلی وي دنیا کې داسې زندگی تېره کړې فوراً دی جواب ورکړي محمد النبي صلی الله علیه وسلم محمد زما نبی دی. بلکې بعضې دا قول هم شته چې د رسول الله علیه السلام چې کومه دی تصویر مبارک دته ښکاره کړلی شي چې اتعرف هذا الرجل دا ته پیژنې دا څوک دی. نو چې د ایمان والا زندگی تېره کړې دی فوراً ورته ووایي چې دا زموږ رسول محمد صلی الله علیه وسلم دی. هغه یو شاعر هم وایي که نه وایي سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. نور دغه هم یو قول شته دی. بهر کیف دا بل خو اتفاقي دی چې د نبي علیه السلام متعلق تپوس کولی کېږي. بیا چې کومه دی دغه نه بعد چې کومه دی مؤمن سړی هغه ته چې کومه دی دا قبر لکه رسول الله علیه السلام ارشاد مبارک دی القبر روضة من ریاض الجنه. قبر دا د جنت باغچونه یو باغچه جوړه شي یو باغچه جوړه شي او دته چې کومه دی هغه سهولتونه او هغه خورا مشکلانې هغه چې کومه دی معصوم عملا طور سره دی جنت کې وي نه خود هغې چې کومه دی مناظر د هغې خوشحالیانې سکون هغه ته په قبر کې میلاویږي. رسول الله علیه السلام فرمایي چې تاسو قبر د خاورو ډیرۍ مه ګڼئ بلکې دا یا چې کومه د جنت باغچه ده یا د جهنم کنده ده او حفرة من حفر النیران دا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده چې کوم کافر فاسق سړی دی هغه دپاره دا قبر چې دی هغه بیا څه وګرځي د جهنم ګړه جوړ شي او هغه چې کومه دی په هغې کې دته عذابونه تکلیفونه رسېږي. بعض چې کومه دی سطحي عقل والا خلق ناسمج چې هغې ته د قرآن و حدیث هغه مزاج د هغې ادراک د هغې سمج پوره طریقې سره نشته نو هغې وایي موږ خو په قبر کې چې کومه ده څوک ونه لید چې داسې داسې پېښ شوي داسې شوي هغه ظاهر باندې قیاس کوي. نو که څوک د قبر عذاب یا د خوشحالي د هغې چې کومه د منظر باندې ځان پوهول غواړي نو هغه د خوب په حقیقت باندې ځان پوهېږي چې خوب څه شی دی. یو سړی موږ تاسو سره دلته ملاستې نږدې په کټ باندې او چې کومه دی هغه خوب کې چې کومه ده ویني لګیا دی منظر ښکلي ښکلي مناظر ویني خوشحالیانې ویني په هغې کې اخته
ناګانه چې کومه څوک आवाज پیو کې فلانه اله پاسه شابه دوی مړه یار څومره خوږ ځای کې ومه او سس خوندونه او تا چې کومه د زر اویخ کړه او ته یار ته خدل ته پروت نو دا ګوره روحاني طور سره د چې کومه د داشه الته لیدل په خوب کې ځکه چې خوب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم النوم اخو الموت دا چې کومه د مرګ رور دی دا خوب دا څنګه یو سړی پروتي موږ په ظاهر هغه آثار نه وینو خدای چې کومه دا ناګانه چې کومه په خوب کې د خپل ځان سره لګي یا چې کومه د اوخ د پسې منډه وي خوري یا مار د پسې منډه وي خوري یا چې کومه د بل تکلیف کې مبتلا او چې کومه د مرګري هغه په आवाज کې را پاسېګا دای چې کومه اوه هو یار خمو وکړه چې را پا مسلم زه دومره په تکلیف ومه دومره په تکلیف نو خوب دا د یو سړی ژوندې موږ سره پروت دی لیکن دته چې کومه دا تکلیف یا خوشحالي محسوس دا موت ته نه محسوس ده دغه رنګ دا قبر کیفیتونه هم دي ځکه هم ته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې کومه دعا د ود کېدلو د پاسېدلو چې کومه تعلیم کړي دا هغه فرمای چې ته سملې کړه نو ته به دا دعا وایې اجي اللهم اني باسمك اموت واحيا اموت واحيا حالانکه د ود کېږي په کار خدا و چې دا ویلې اللهم اني باسمك انوم و اي استيقظ وايقظ دا ویلې لیکن دا چې کومه د ود کېږي اموت واحيا وای دا خوب چې دی دا یو قسم ته مرګ دی دا را پاسېدل یو قسم ژوند کېدل بیا چې سړی را پاسي رسول الله علیه وسلم کومه دعا تعلیم ده فرمای چې تاسو چې را پاسي خوب نه دا دعا الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا الحمدلله الذي احيانا ای الله تا ډېر ثنا صفات شکر دی چې موږ را پاسو حیات خو ژوند کېدل ته وای یعنی دا د ودو مړ خو نو هو د پکاره چې دا سی ویری چې الحمدلله الذي ايقظنا چې مونږه راويخ کړو خو نو وای احیانا مونږه ژوند کړو چې دا مرګ چې دی دا چې کوم دی مشابه دی خوب سره خوب مشابه دی مرګ سره نو دغه سمجاو دی چې سره نو بیا بدته دا احساس کیږي چې قبر کې چې کوم دی تکلیف هم شته قبر کې سوال جواب هم شته قبر کې چې کوم خوشحالیانه هم شته دا چې کوم دي اخرى آخرت خبره ځکه چې قبر والا ژوندۍ چې دا د آخرت د منازلونه اولنې پوړی دا چې انسان په دې باندې ور روان شي نور دغه لپاره مونږ ته الله رب العالمین کوم ژوندۍ را کړی ده دې ژوندۍ کې مونږه دا حقیقتونو باندې ځان پوي کو او خپل قبر آخرت د لپاره چې کوم د مونږ تیاری وکړو چې مونږ د روح سرنګ واخیستل شي مونږ د قبر کې سرنګ کیفیت جوړ شي د لپاره تیاری د لپاره موقع الله رب العالمین مونږ ته ژوندۍ د دنیا نه نصیب کړی دا او په دې کې اعمال صالحه باندې توجه کول پکار دي ټیک ته چې مونږ کمزوري ضرورتونه مهم شته تقاضې مهم شته حاجتونه مهم شته هغه د پاره هم ته ګوداو کو لیکن د خپل قبر او د آخرت نه غافل کیږو نه الله رب العالمین دې موږ ته د حقیقت دل او دماغ کې یقین راکړي او الله پاک ته سمجھاو کی او موږ ته د آخرت ته تیاری کولو توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.